बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन हसना खुलुकुहु कसरत इख्वानुहु। मन हसना खुलुकुहु हغه څوک چې اخلاق یې ښکلي شول، کثرت اخوانه نورونه زیات شول. په دې ضرب المثل کې د انسان د اخلاقو مرتبه او مقام ذکر کړی دی چې اخلاق یو داسې څیز دی چې د دې په ذریعه انسان خپل دشمنان دوستان جوړولی شي. پاتې هلا عام خلک چې پاغي باندې خود دې ډېر لوی اثر کیږي. او د دې د ټولو نلوي مثال د حضور صلی الله علیه وسلم اخلاق حمیده دي چې حضور صلی الله علیه وسلم د خپل اخلاق حمیدو په ذریعہ باندې د عرب او عجمو زړونه فتح کړل. هغه همیشه د پاره خپل عاشقان کړل تر دې پورې چې هغه خپل مال او متاع د حضور صلی الله علیه وسلم په قدمونو کې کېښودو. نو الله پاک دې مونږ ته د ښکلي اخلاقو د خپلولو توفیق را نصیب کړي. من حسن خلقه کثرت اخوانه د دې لغوي تحقیق داسې دی چې حسنا د فعل ماضي واحد مذکر غایب صيغه ده او دا راځي د باب کرما یا کرمونه. حسنون مصدر راځي معنی د ښکلي کېدل. خلقو دا واحد دی د دې جمع راځي اخلاقون معنی د عادت هوی حاصلت. اخوانون د اخون جمع ده معنی د رور. من حسن خلقه کثرت اخوانه د دې ترکیب داسې دی چې من اسم موصول، حسنا فعل، خلقه کې خلق مضاف هو ضمیر مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا فاعل شو د فعل حسنا د پاره، فعل سره د خپل فاعل نه د جمله فعلیه خبریه دا صله شو د من اسم موصول د پاره، موصول سره د صله نه دا مرفوع محلن دا مبتدا شو. کثرت فعل، اخوانه کې اخوان مضاف هو ضمیر مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا فاعل شو د کثرت فعل لپاره، فعل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه خبریه دا خبر شو د مبتدا لپاره، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.